وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک کې اختر چې د جمعې په ورځ راشي نو د اختر خطبه هم به وي او د جمعې خطبه به هم وي. د اختر خطبه چې کوم علاقو کې د اختر او د جمعې مونځ جایز دی نو هغه واجب ده، او کوم علاقو کې چې د جمعې مونځ جایز کیږي نو هغه بیا فرض دي. جمعې مونځ کول فرض دي، د اختر مونځ کول واجب دي. نو زمونږ د امام ابو حنیفه رحم الله په مسلک باندې جمعه او اختر دواړه منځونه به کیږي. دغه تاسو چې کومه خبره وکړه چې یاره دی د اختر منځو کې بیا د جمعې نه کوي، نو دا د حنابله او د شوافیو دواړو مسلک داسې. کله قربانۍ غوښه تاسو کور ته ولېږله نو هغه د هغې مالکه شوه، او چې کله یې مالکه شوه نو هغه پې صدقه کوي، که خیرات ورنه کوي، چې څه هم کوي نو هغه کولی شي. او که ایزال ثواب دپاره مطلب چې څه چاته یې ورکوي، پخه کي ورکوي، کچی ورکوي، په دې نیت یې ورکوي چې ثواب یې خاوند ته ورسي نو جایز ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. چې کوم کس اراده لري چې زه به قرباني کوم نو د قربانۍ اراده لرونکي کسان ویښته او نوکان دې د ذوالحجې میاشت شروع کېدلو نه مخکې وکړي. ذوالحجې میاشت چې شروع شي نو بیا مستحبه ده چې د اختر قربانۍ وخته پورې چې پرې قرباني نه وي شوې هغه وخته پورې د نوکونه ویښته نه اخلي. که چېرته یې واخیستل نو ګناه نه دی، مستحب عمل دی. که چېرې نوکونه یې واخیستل یا ویښته نو ګناه پکې نشته، خو که ویې کټ یې نه کړه نو ثواب دی پکې، دا والا مستحب دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. چې موږ کې څه غلطۍ پوجا په چا باندې سجده سهو واجب شي او په آخره قاعده کې د ترایات نشي او د سلامه پورې ورسیږي، د دواړو اړخونو ته سلام واړولو او هغې نه بعد ورته رایات شو نو څو پورې چې د قبلې نه مخ نه وي اړولې او خبرې نه وي کړي نو فوراً د 2 سجدې بیا ولګئ او التحیات تی وی ټول او بیا د هغې نه بعد سلام واړئ نو د لمونځ بیا پوره شو. او که په منځ کې ټایم ډېر شوی وي او یا دا ده چې د مخ د قبلې نه اړولی بل اړخ ته نو بیا د لمونځ دوباره وکړي، دوباره دغه وخت کې بیا سجده سهوه کولو باندې لمونځ نه تمامیږي چې ټایم ډېر تللی وي یا منځ کې د نورې خبرې کړي وي یا یې مخ اړولی د قبلې نه. وعلیکم السلام. د حنفي مسلک مطابق چې د کم سړي سره د 2.5 تولو سپینو زرو مالیتي نو په هغه باندې قرباني لازم ده، او چې دې قرباني نه کوي نو ګناهګاري. البته که د چا سره صرف سره زر دي، پیسې ورسره نشته، د هغې مالیت 2.5 تولو ته نه رسي نو بیا په ده باندې قرباني نشته. وعلیکم السلام. فارمي غوا باندې قرباني کیږي چې کله عمر پوره وي. وعلیکم السلام. د چرګې دپاره خو څه عمر نشته چې څونه عمر کیږي ذبح کولی شي، چې د خوراک قابل یې ذبح کولی شي. البته د قربانۍ د څاروي دپاره چې دی عمر شرط دی، چیلي دپاره 1 کال دی او غوا دپاره میخې دپاره 2 کاله دي او د اوښ دپاره چې دی 15 کاله. هغه چې پوهیږي په ښه او بد باندې نو او په حلاله د په طریقه باندې پوهیږي نو حلالولی شي. صحیح ده. د 12 کالي د 10 کالي خو چې پوهیږي د حلالولو په طریقه پوهیږي او خیار یې نو حلالولی شي، بلوغ ولا شرط نه دی. وعلیکم السلام. یو سړی که صاحب نصاب دی، مالدار دی او د ځان دپاره د قربانۍ دپاره څاروی اخیستی دی نو بهتره خو دا ده چې دی که په خپل نیت باندې اخیستی دی نو بهتره دا ده چې دی په دې کې یوازې قرباني وکړي. البته که ځان سره پکې نور کسان شریک کړه نو جواز صورت پکې جوړیږي، جایز دی. وعلیکم السلام. زمونږ مسلک خدا دی چې د اختر په جمعې په ورځ که د غټ اختر یا د وړوکي اختر ورځ نو د جمعې مونځ به هم کېږي او د اختر مونځ به هم کېږي.